کې د ځوانانو یو ډېر اهم او مهم کردار دی او خاص کر 21 صدۍ کې چې نن دنیا یو ګلوبل ورلد دی او په دې کې که تاسو وګورئ نو د ځوانانو په هر ځای کې یو اهمیت دی او بیا خاص کر زمونږ ملک کې چې د هغې نن تقریبا 80% آبادي چې ده هغه ځوانان دي. نو ستاسو په ذریعه به دا ملک مخکې ځي، تاسو زموږ مستقبل ہے او چې تاسو جمدی ہے، تاسو سیاسی طور باندې باشعور ہے، تاسو په پریکټیکل لایف کې یو خپل مثبت کردار ادا کوئ نو انشاءالله موږ دا بیا ویلی شو چې د دې ملک مستقبل به روښانه وي. عزتمندو، قومي وطن پارټي کو ګورئ نو نن د دې په مرکزی قیادت کې که ګورئ او که صوبې قیادت کې ګورئ نو ډېر به تاسو ته هغه خلک ښکاره شي چې هغه د سټوډنټ لایف نه په سیاست کې یو خپل کردار ادا کړی او نن هغوی ته په پارټۍ کې اهم ذموارۍ حواله دي. او دا ځکه چې زموږ مشر شهید وطن حیات محمد خان شیرپا په خپلم د خپل سټوډنټ لایف نه د سیاست کې یو کردار ادا کړو او بیا چې کله پارلماني سیاست شروع کو نو هغه وخت کې هغه زیاته توجه چې ده هغه به ځوانانو له ورکوله. د هغه دې خبرې نه تاسو ته ثبوت ملاویږي چې د هغه شهادت هم چې دی د ځوانانو سره یو ځای شو په پېښور یونیورسټۍ کې د هسټري ډپارټمنټ کې د ځوانانو یو فنکشن له راغلی و، د هغې چیف ګیسټ و او په هغې دوران کې هلته کې د بم چودنې کې هغه شهید شو. نو دغه حوالې سره زمونږ پارټي ځوانانو له یو اهمیت ورکوي او انشاءالله دا تاسو ته زه تسلي راکوم چې نن چې دا تاسو کم قدم اوچت کو په دې باندې به تاسو کلم خفه کېږئ نه. انشاءالله تاسو سره به د قومي وطن پارټۍ ټول قیادت ټول ملګري تاسو سره به ولاړ وي که هغه د پښتون قام د حقوقو لپاره خبره وي، که هغه د طالب علمانو د حقوقو خبره وي، که هغه هر قسمه سخت راځي، که هغه هر قسمه نرمه راځي، په هر موقع کې باندې به تاسو سره ولاړ وي او انشاءالله هغه وخت لرې نه دی چې ستاسو په ذریعه به نورو ځوانانو له موږ روزګار به هم ورکوو به او د هغوی مستقبل چې دی هغه به هم روښانه کوو به. عزتمندو، ما نه مخکې د پارټۍ نورو ملګرو مشرانو د مشر د صوبې لپاره چې کوم خدمات دي هغې ذکر وکړو، خو زه هغې کې ټولو کې لوی کوم خبره چې ګڼم هغه دا ده چې که هغه شهید وطن حیات محمد خان شیرپا او که د هغوی نه پس ته ملي رهبر جناب آفتاب احمد خان شیرپا دی نو د هغوی
دې لپاره په هر ځای کې مشهور دي چې هغوی خپل قوم له خپل ځوانانو له خپل د صوبې د خلکو له روزګار یې همیشه راوړی دی او دغه حوالې سره که تاسو وګورئ چې نن که اسلام آباد ته ولاړ شئ نو هلته کې هم تاسو ته ګوټ ګوټ کې د پښتنو نمایندګان د ملي رهبر جناب آفتاب احمد خان شیرپا د لاسه لګېدلې بوټي چې دي هغه به تاسو ته ښکاري هلته کې مونږ همیشه نه دا هم کوشش کړی دی چې زمونږ ځوانانو ته موقع ملو شي چې هغوی را مخکې شي او خپل یو مثبت کردار چې دی هغه د دې ملک په سیاست کې او د دې ملک په بیروکراسي کې ادا کی په دغه حوالې سره زمونږ چې کله الیکشني منشور هم جوړ شوي دي د هغې کې د روزګار له یو زیات اهمیت ورکړی شوی دی تیر زمونږ چې کوم الیکشني منشور چې و هغې کې د تقریبا د 50 لکه نوکرو چې دی د هغې لپاره مونږ پروګرام جوړ کړی دا په دې باندې مونږ وایو چې زمونږ صوبې کې که تاسو وګورئ نو وسایل شته دلته کې ارزانه بجلی مونږ پیدا کوو دلته کې تیل شته دلته کې ګیس شته په دنیا کې چې کوم ځای کې انرژي وي یعنی بجلی تیل ګیس چې وي هغه ځایونه ترقي کوي خو بدقسمتۍ نه مونږ هغه صوبه یو چې د خپل ضرورت نه زیات بجلی پیدا کوو د خپل ضرورت نه زیات تیل هم پیدا کوو د خپل ضرورت نه زیات ګیس هم پیدا کوو خو د هغې فایده نورو خلکو ته رسي د هغې فایده زمونږ خلکو ته زمونږ کارخانو ته زمونږ دغه ته نه رسي دې لپاره دا یو جدوجهد کول دي او دغه کې ستاسو به یو کردار ادا کوئ چې مونږ خپل حق هم د مرکز نه واخلو او دلته کې چې دی معاشي طور باندې دا صوبه مستحکم کو دا په خپل خپو باندې ودرو چې زمونږ دلته کې ځوانانو ته روزګار په خپل وطن کې په خپل خاوره کې ورته ملو شي او زمونږ هغه ځوانان چې هغه د روزګار لپاره کله پنجاب کله کراچۍ او یا د مشرق وسطا ته چې ځي چې هغې نه پاتې شي او خپل کور کې چې دی خپل بچو له روزګار هم پیدا کولی شي او د یو عزت ژوند چې دی تېرولی شي دغه زمونږ هغه بنیادي دغه دی دغه کې به زه دا غواړم چې تاسو به راسره کردار ادا کوئ